طالبانو په تیر درس کې مو د حقیقت ماهیت او د هویت ترمنځ څه شی کړی و فرق کړی و اوس تاسو ته چونکې ما ویلي و چې اصل کې د عبارت دلته د یو څو مقدمات ږدي دپاره د چا د اعتراض او یو مشهور اعتراض دی په متن د واتن حاجي اورئ نو دی د هغې اعتراضاتو دپاره یو مقدمه ږدي تاسو راشي مقدمه څه وایي عبارت ته ځل وګورئ والشیء عندنا دی وی شی زمونږ په نس باندې هو الموجودو شی زمونږ په نس باندې چا ته ویلی کیږي موجود ته ویلی کیږي چا ته ویلی کیږي هلکه شی زمونږ په نس باندې موجود ته ویلی کیږي نو دا نکته د ځان سره یاده که د شی دپاره دوه معناګانې دي یوه د شی معنا لغوي ده او یو د شی معنا لغوي د شی څه شی ده شی په لغت کې ما ینبغي ان یعلم او یخبر عنه شی په لغت کې دې ته ویلی کېږي چې مناسب وي چې معلوم کړی شي یا خبر ورکړی شي د دنه شی چا ته وایي لغتا ما یعلم ان ینبغي ما ینبغي ان یعلم او یخبر چې مناسب دا وي چې علم ورکړی شي یا خبر ورکړی شي عنه د ده د طرفه دې ته طالبه شی ویلی کېږي اصطلاح کې شی چا ته ویلی کېږي نو په اصطلاح کې شی عبارت دی د موجود فی الخارج نه د چا نه طالبه د موجود فی الخارج نه شی په اصطلاح کې چا ته وایي موجوده عبارت ته اوس وګورئ چې کله مو دا وپېژنده ګوره دی وایي والشیء عندنا شی زمونږ په نس باندې هو الموجودو چا ته وایي دا کومه معنا ده شی موجود ته وایي معنا اصطلاحي ده شی ده شی په اصطلاح کې چا ته وایي موجود په الخارج ته وایي که نه دویم ټکي ته اوس وګوره چې شی زمونږ په نس باندې موجود په الخارج ته وایي نو اوس وایي والثبوتو ثبوتا والتحقق تحققا والوجود وجودا والكون او كونا الفاظ مترادفه دا مترادف الفاظ دي دا ټول سره یو شی دي ټول سره څه شی دي طالب الفاظ مترادفه چاته وي ما ته وګورئ الفاظ ترادف عبارت دی د چانه تکسر اللفظ مع اتحاد المعنى ترادف چاته وي تکسر د لفظ ته وي سره د اتحاد د چانه سره د اتحاد د معنا نه تکسر اللفظ مو پیژند ترادف چاته ویل کیږي تکسر اللفظ مع اتحاد المعنى نو چې کله مترادف او پیژند چې تکسر اللفظ مع اتحاد المعنى ته وي نو دا چې ټول وي کون ثبوت وجود دا الفاظ مترادفه دي څه معنا یعنی الفاظ یو دی په منځ کې ترادف دي الفاظ ډیر دي خو معنا یو ده ترادف مو پیژند تکسر اللفظ اوس چې د دې ټولو معنا سره یوه ده نو هغه څه شی ده دی درته وایي ومعناها بدیهی التصور معنا د دې څه شی ده طالبه بدیهی التصور ده معنا یې څه شی ده یعنې معنا یې کومه مخفي نه ده تصور چې دی دا څه شی دی طالبه بدیهي دی معنا یې چې دی څرګنده ده چې معنا یې څرګنده ده نو دا ټول په معنا د موجودون سره دي ټول په معنا د چا سره دي چې ټول دی په معنا د موجودون سره کلته وګوره شیم په معنا د موجود سره ثبوتم په معنا د موجود سره تحقق وجودم په معنا د موجود سره کونم په معنا د موجود سره دا ټول سره یو شی شول نو چې ټول دی سره یو شی کړل نو اوس دلته اعتراض راځي طالبه چې دا عبارت ستا لغوه دی اوس ورته وګورئ فإن قیل دا توطیه و اعتراض دپاره فإن قیل که په اعتراض کې وویلی شي
چې فالحکم بثبوت حقائق الاشیاء یکون لغونا، دا حکم په ثبوت د حقائق الاشیاء سره دا یکون لغوا، دا لغو دی بمنزلت قولنا، دا داسې جوړیږي لکه یو څوک چې راپورته شي ووایي چې الامور الثابته ثابتتنا، امور ثابته چې دی څه شی دي؟ ثابت دي. امور ثابته څه شی دي؟ نو دا به همدقسې شي پاس عبارت ته وګورئ، الاشیاء الموجودة موجودتنا. حقائق الاشیاء معنا څه شی ده؟ الاشیاء الموجودة، هغه اشیاء چې موجود دي نو هغه څه شی دي؟ ځکه شی په معنا د وجود سره، ثبوتم په معنا د چا سره؟ د وجود سره. دا ټول الفاظ مترادفه دي، معنا یو ده. نو داسې تعبیر به وکړي چې الاشیاء الموجودة، اشیاء موجوده موجود دي. دا داسې ده لکه الامور ثابته ثابتتن، امور ثابته ثابت دي. نو چې هر کله ستا د عبارت غرض دغه شو نو په عبارت ستا کې راغی حمل اولی، او حمل اولی چې دی دا مفید د فایدې جدیدې نه وي. لکه څوک وایي چې الاسد غضنفر، اسد څه شی دی؟ لکه اسد خاصم غضنفر دی. د دې څه معنا ده چې اسد غضنفر دی؟ نو په کلام ستا کې حمل اولی دی، او حمل اولی چې دی دا مفید د چا دپاره نه، د فایدې جدیدې دپاره نه. او چې هر کله په کلام کې حمل اولی راغی او دا مفید د فایدې جدیدې دی نه، نو معترض وی تا خو د حقایق الاشیاء ثابتتون عبارت د دې دپاره ویلي چې تا رد د سوفسطایو په دو فریقو باندې کو، او د خپل استدلال دپاره د څه برابروله؟ لار برابروله. او کلام کې چې حمل اولی راغی دا مفید د فایدې جدیدې نه دی، نو رد په سوفسطایو راغی. نو چې رد په سوفسطایو رانغی نو استدلال دپاره د لاره برابره شوله؟ نه، تا خو استدلال دپاره لار برابرول. چیرې لار؟ تاسو انشاءالله پوه شئ طالبه په اعتراض باندې. نو دی راغی جواب کوي، تاسو ګورئ ورته. قلنا ان المراد به ان ما نعتقده حقائق الاشياء ونسميه بالاسماء من الانسان والفرس والسماء والارض امور موجوده في نفس الامر. خلاصه د جواب بداسي وکړو طالب او بوي چې دا حمل چې دی دا په دوه قسمه دی. حمل اولی دا په چا دی؟ الا دا په دوه قسمه دی. او په دوه قسمه باندې څنګه دی طالبه؟ وای یو حمل اولی هغه دی چې مفید د فایدې وي، او دویم حمل اولی هغه دی چې مفید د فایدې جدیدې نه وي. دا یو تا دا اول تا حمل اولی بدیهی وای. لن آسان تعبیر وکړه. وای حمل اولی دوه قسمه دی، یو حمل اولی بدیهی دی او دویم حمل اولی نظری دی. حمل اولی او حمل اولی، حمل بدیهی، حمل اولی بدیهی دا مفید د فایدې جدیدې نه وي، او حمل اولی نظری دا مفید د فایدې جدیدې وي. الکه حمل اولی بدیهی چا ته ویلی کیږي؟ وای هغه دې ته وایي چې په مابین د موضوع د محمول کې اتحاد بحث وي. څه شی وي؟ اتحاد بحث. اتحاد بحث څه معنا؟ یعنی اتحاد ذاتی بغیر د تغییر اعتباری نه. اتحاد ذاتی وي او تغییر اعتباری پکې نه وي، دې ته اتحاد بحث وایي. لکه خلک وایي الانسان انسانون، دا الانسانو موضوع ده او دویم انسانونو باندې څه شی دی؟ حمل. او دا حمل اولی بدیهی دی، دا مفید د فایدې جدیدې نه دی. ولې؟ ځکه په مابین د موضوع د محمول کې اتحاد بحث دی. موضوع څوک د الانسان، محمول څوک دی؟ هم انسان. او د انسان او د انسان په منځ کې اتحاد بحث نه دی. څه بحث چیرې تغایر شته پکې؟ دویم حمل اولی نظری دی طالبه، او حمل اولی نظری دې ته ویلی کیږي چې په مابین د موضوع د محمول کې اتحاد ذاتی وي خو سره د تغییر اعتباری نه. اول څه شو؟ د موضوع د محمول په منځ کې څه شی؟ اتحاد ذاتی وي بغیر د تغییر، ذاتا متحد وي، اعتباری تغییر پکې نه وي. او حمل اولی نظری دې ته ویلی کیږي چې په مابین د موضوع د محمول کې څه شی وي؟ اتحاد ذاتی وي خو سره د تغییر. او معترض دا دلته چې کم حمل دی په دغه کلام کې دا حمل اولی دی، ولیکن اول نه، بدیهی نه، بلکې څه شی دی؟ دویم. هغه داسې طریقه باندې چې په مابین د موضوع د محمول کې دلته اتحاد ذاتی شته خو سره د تغییر اعتباری نه. اتحاد ذاتی سره کوم اخلو؟ الا الاشیاء الموجوده موجودتنا، الاشیاء الموجوده، الامور الموجوده دا موضوع ده، او موجودتون څه شی دی؟ محمول.
خو په جانب د موضوع کې چې زه کم موجود اخلم مراد مې د دغه موجود نه هغه موجود دی چې کم موجود دی زمونږ په اعتقاد کې یو شی زمونږ په عقیده کې موجود دی او موږ ورته یو نوم یخی لکه مثلا زمونږ په نظر اسمان موجود دی موږ ورته وجود عقیده ساتو او نوم مو ورته یخی دی اسمان نو الامور الموجودتو کې د موجود نه دقه موجود مراد چې کم موږ ورته عقیده د وجود ساتو او مسما کړی مو دی په اسم سره او موجودتون چې کم په جانب د محمول کې راغلی دی په دې قضیه کې وی مراد د دغه وجود نه هغه وجود دی چې کوم وجود په نفس الامر او په واقع کې دی وشوه نو الامور الموجودة فی اعتقادنا موجودة فی نفس الامر هغه امور چې زمونږ په اعتقاد کې موجود دي او موږ ورته د وجود عقیده ساتو نو دا اسی فرضي خبرې نه دي ګوره ښه بلکې دا موجودتون فی نفس الامر دا په نفس الامر او په واقع کې رښتیا موجود دي دا کوم شي ته چې موږ موجود وایو نو دا په نفس الامر او په واقع کې رښتیا شته اسی فرضیات نه دي وهمیات هم نه دي لکه الادریه چې دغه چې وایي عنادیه چې وایي او طالبه اسی د اعتقاد تابع هم نه دي لکه عندیه چې وایي بلکې دا رښتیا په نفس الامر کې متحقق دي او ثابت دي او موجود دي پوه شوئ که پوه نه شولئ اړخونه جدا شول که نه او حمل اولی خو راغی ټیک د حمل اولی شته خو حمل اولی دوه قسمه کوم حمل اولی هله بدیهی او دویمه وی دلته حمل اولی بدیهی نه دی بلکې حمل اولی او مفید د فائدې جدیدی چې نه دی هغه حمل اولی بدیهی دی او هر چې حمل اولی نظری دی نو دا مفید د فائدې جدیدی دی نو لہذا زمونږ په عبارت کې رد راغی په چا باندې فسوفستیو باندې پوه شوئ په دې ځای باندې تاسو اوس ورته وګورئ مازغه مو پرې خلاصېږي ښه دی وی فین قیل که څوک په اعتراض کې ووایي چې فالحکم بثبوت حقایق الاشیاء یکون لغوا دا څوک چې رالګېږي حکم په ثبوت د حقایق الاشیاء کې نو دا حکم څه شی دی ولې لغوه دی ولې بمنزلة قولنا دا په منزله د دې قول زمونږ دی چې یو څوک وایي چې الامور ثابتة امور ثابته څه شی دي نو خو دا حمله ولی دی پکې خلاصه دا ده الک امور ثابته ثابت دي امور ثابته حمله ولی دی مفید د فائدې جدیدی خو نه ده حمله ولی خو دی ته چې مابین د موضوع محمول کې اتحاد بحث وي دلته اتحاد دی موضوع محمول دوه سره څه شی دی یو شی دی نو قلنا منګه جواب کو حمله اولی دی خو بدیهی نه نظری هغه څنګه ګور ورته حمله اولی نظری دو چې په مابین د موضوع محمول کې اتحاد ذاتی وي تغییر نو څنګه تغییر اعتباری دی ګور ورته ان المراد به مراد په دې سره دا دی انما نعتقده حقائق الاشیاء هغه چې موږ ورته د حقائق الاشیاء عقیده ساتو ونسميه بالاسماء او موږ ورته نمونه یې کړي من الانسان والفرس والسماء والارض دا موږ چې ورته عقیده د وجود ساتو نو موجودتون داغه محمول دی ګوره موجودتون وای دا اشیاء موجود دي پچا کې په نفس الامر کې پچا کې طالبا پوه شوي په دې باندې دا موجود دي پچا کې او مرتبه د نفس الامر تاسو پیژندلې و درته مې ویلو موجودیت شیء فی حد ذاتها من غیر اعتبار المعتبر وفرض الفارض دا سی فرضی شیان نه دي دا کوم شیانو ته چې موږ عقیده د وجود ساتو بلکې دا نفس الامر شیان دي کته فرض کوي کې نه کوي که فارض ویو کنه وی او که بیا فارض او فرض کوو کې نه کوو خدا شیان اختیار موجود دي ته وای کنه چې اسمان شته خو اسمان شته ته ورته عقیده ساتي چې د وجود کني ساتي ورته خو اسمان موجود دی ته فرض د وجود کې نه کې خو اسمان په خارج کې موجود دی نو اول په موضوع کې چې کوم موجود ذکر دی نو مراد دغه موجود نه موجود اعتقادي دی کوم موجود او په جانب د محمول کې چې کوم موجود ذکر دی نو مراد دغه موجود نه کوم یو دی موجود نفس الامر دی نو حمل اولی راغه خو حمل اولی بدیهی نه بلکې او حمل اولی نظری مفید د فائدې جدیدې ده نو لہذا رد حاصل چې پچا باندې پسو پستایو باندې تاسو په دې باندې پوښي طالبہ کپونه شولای مازغم خو په اخلاص شو ان شاء الله مثال به په خارج کې څنګه وی په خارج کې مثال وای کما یقال لك چې ویل شي واجب الوجود موجودنا دا اوس دلته تشبیه د بل حمل اولی سره ور کوي واجب الوجود موجودنا نو واجب الوجود کې واجب الوجود دا موجود او موجودن محمول دی نو واجب الوجود کې خو موجود پروت دی کنه او تا ویلی دی چې وجود د واجب عین ذات وي او موجودن کې هم موجود پروت دی هم موجود پچا کې پروت دی واجب کې او هم موجود پچا کې پروت دی په موجودن کې پروت دی
واجب کې وجود څنګه دی طالبه؟ واجب کې وجود ځکه دی چې د واجب وجود د عین ذات وي او موجودون کې هم وجود دی. نو داسې به ووایو واجب الوجود موجودن. نو تعبیر داسې کوو حمله او ظاهر کې کوو ګورو خو حمله اولی دی مفید د فایدې جدیدې نه دی خو موږ او تاسې به تعبیر کوو داسې به وایو هغه ذات چې موږ ورته عقیده د وجود ساتو نو هغه موجود دی په نفس الامر او واقع کې. واجب الوجود هغه ذات چې موږ ورته عقیده د چا ساتو نو دا موجودن چیرته په نفس الامر او په واقع کې رښتیا موجود دی. داسې نه ده چې موږ الله تعالی ته عقیده د وجود ساتو د وجود د الله تعالی سي فرضي خبره ده نه دا رښتیا نه خبره ده. په دې باندې ان شاء الله تاسو پوه شئ که پوه نه شئ تاسو وای خارج کې داسې جوړیږي ښه کما یقال لك خلق چې وای چې واجب الوجود موجودون. واجب الوجود څه شی دی؟ موجودون دی. واجب الوجود څه شی دی؟ وهذا كلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان ليس مثل قولك ثابت ثابت ولا مثل قولنا أنا أبو النجم وشعري شعري على ما لا يخفى. طالب شارح راغلی دلته او بل خبره درته کړې دا غدا معترض را لګیږي دا کلام د مصنف درته خیاس کړی دی په تراکیب ثلاثه باندې. هغه تراکیب ثلاثه مقیس علیه او کلام د مصنف مقیس علت جامعه عدم الافاده. هغه څنګه لکه څنګه چې دغه تراکیب ثلاثه وای مفید د فائدې جدیدې نه دي نو الکستا کلام مفید د فائدې جدیدې نه دی. اول ترکیب څه شو؟ ثابت ثابتتن. دویم ترکیب څه شی دی ګوره الا دویم ترکیب دغه وکنه چې څوک راولګي د سی ویلې. او دریم ترکیب څنګه دی؟ وای شاعری او شعر ویلې دی او دا شعر چې دی د ابو نجم شاعر دی. ابو نجم شاعر یو شعر ویلې دی هغه دا چې لله در ما احسن صدري. دا په خو یو کونی شاعر تیر شوی او په خونی شاعرانو شعرونه د ډېر خوندور نه تاسو شعر ته وګورئ. وای خدای تعالی لره خیری کثیر زما د ما احسن صدري ای شیء احسن صدري. کوم شی زما د سینه خسته کړي دا هغه څنګه؟ تنام عینایا یا تنام عینی وی دی کیږي سترګې زما و فؤادی یسری او زړه مې چې دی هغه سیر او مزل کوي. و سترګې مې پټې وي او زړه مې رواني ګرځي. چیرته ګرځي؟ مع العفاریت بارض قفری. مع العفاریت داغې ښایسته او جنکو سره چې په شان ته د چا دي د ښاپیریو دي. بارض قفری پاغې چا کې په دشت بیابان کې وای زړه مې د مغو سره ګرځي او پروازونه کوي. انا ابو النجم وشعري شعري او زه ابو النجم یم وشعري شعري او شعر زما شعر زما دی. دا نور زینو سره زمون کار نشته. آخری کار زمون دی ذکر دی چې وشعري شعري معترض وی شعري مبتدا ده اوله او دویم شعري څه شی دی؟ خبر. نو اول موضوع او دویم محمول. شعري موضوع بیا شعري نو دا دوانه کلامونه دي شعري شعر زما شعري شعر زما ده. نو دا خو حمله ولید مفید د فائدې جديدې خو نه ده کنه. نو کلام ستاوي په شان ته دغه دریو کلامونه ده پچا کې په عدم افاده کې. نو دا راغی د دوه خو جواب وک. یو جواب دا وکالتي ویل چې الامور ثابته في اعتقادنا ثابته في نفس الامر والواقع. واجب الوجود نو سمانا هغه ذات چې مونږ ورته اعتقاد د چا ساتو د وجود ساتو موجودن في نفس الامر والواقع. او دلتم وی ز تعویل کوم کنه تم حمله اولی ده خو نظری حمله اولی ده هغه دا اول شیری چې راغلی نو د دې اړخ جدا ده او دا دویم شیری چې راغلی د دې اړخ جدا ده. نو دا څه تعبیر کو وشعری الان كشعري فيما مضى. دا اوس چې کم شیرونه وایم کنه نو ما دا اوسنی شیرونه دا د سیدی لکه په شان ته د اشعار زما چیرته فيما مضى. دا په شان ته د اشعار زما دی په چا کې فيما مضى کې. نو خبره جوړه شوله. دلتم طالب حمله اولی ده و حمله اولی کوم حمله الا
دلته دا په مقصد خو پوه شو ان شاء الله کنه. دلته دا ربما چې راغلی طالب رد بدلته په معنا د قله سره دی او بیان په معنا د اظهار المراد سره هم راځي، په معنا د تاویل سره هم راځي. تاویل صرف اللفظ عن المحمل الظاهري الفاسده الى محمل صحيح. تاسو ته ما تاویل وضاحت کړو. نو کرب په معنا د قله واخلو نو معنا بداسي کیږي. زمونږ دا کلام مفید دی او په افاده کې کم محتاج دی اظهار المراد ته. دا پاس کلام چې کم ما ویلې دی نو څه شی دی؟ الا کم محتاج دی چاته؟ اظهار المراد ته. نو دا پشان د الثابت ثابتون هم نه دی ځکه موږ تغییر اعتباری معتبر کړی د نه دی، او دا کلام پشان د کلام د ابو النجم هم نه دی ځکه هغه تغییر اعتباری معتبر کړی. او فرق دا دی چې زمون کلام کې کم، زمون کلام کم بیان ته محتاج دی او د ابو النجم کلام زیات بیان ته محتاج دی. او دغه په کلام کې تغییر اعتباری شته، زمون کلام کې مشته، لیکن دغه بیان کلام ډیر بیان ته محتاج دی، زمونږه کم بیان ته. هغه تغییر اعتباری داسې دی چې دلته راغله انا ابو النجم، نو انا نه مراد مسما ده او د ابو النجم نه مراد اسم دی. نو داسې بشي زه مسما یم په ابو النجم سره، زه مسما یم په چا سره؟ انا ابو النجم. زه مسما په چا سره؟ او کدا حیثیت وانخلو خو دوانه بیا یو شی دی، حمل اولی دی. او دویم صورت ته وګور، دویم کې تغییر اعتباری دا دی وشیری الان کشیری فیما مضى. نو زمون کلام هم مفید دی او د کلام هم مفید دی. خلاصه بداشي خو زمون کلام څه شی دی؟ کم محتاج دی په افاده کې اظهار المراد ته، ځکه زمون کلام حقیقت دی او د کلام زیات محتاج دی ځکه د کلام کې څه شی دی؟ مجاز دی. او زمون کلام کې حقیقت ځکه دی چې د په جانب د موضوع کې وجود اعتقادي اخسته او په جانب د محمول کې وجود نفس الامری اخسته، او دا کار موافق دی د اصطلاح د اهل منطق سره، او منطقان هم یو اصطلاح ده. نو چې کومه خبره دی او چا د اصطلاح سره مطابق راشي نو غي ته حقیقت وایي، هغه ته سوی طالبه حقیقت ورته وای. او دلالت د الفاظ په معنی او حقیقي او ظاهر وی کم محتاج وی بیان ته ځکه حقایق عام خلق پیژني. او ابو النجم چې دا مجاز کړی دی ځکه اول کلام کې ذکر د چا کړی دی؟ اسم کړی مراد مسما. او په شیری کې مجاز ذکر کړی چې د قیاس ته مکونو کړی دی په ماکانه باندې، او دا هم د علاقو د مجاز مرسل نه او علاقه دا وشیری الان کشیری. نو کلام د مصنف بنا په حقیقت باندې دی او کلام د ابو النجم بنا په چا باندې دی؟ په مجاز باندې دی. نو دا ځکه کم بیان ته محتاج دی، اظهار المراد ته محتاج دی، او کلام د ابو النجم زیات بیان ته محتاج دی. نو بیا وسورته وګورئ وهذا کلام مفید. نو دغه کلام چې دا ما درته ویلي دا مفید کلام دی، لږ محتاج دی بیان ته. ولی خبره موکړه کنه؟ لیس مثل قولک، نه دی په مثل د قول ستا باندې ای سوال کوونکیا. تا چې سوال کړی نو دا زما کلام ستا د قول په شان ته نه دی. ولا مثل قولنا، او نه دی په مثل د دې قول زمونږ باندې چې انا ابو النجم و شعری شیری علی ما لا یخفا. او دا ولې داسې نه خبرې ته ګورئ. وتحقیق ذلک، تحقیق د مسئلې دا دی ان شیء قد یکون له اعتبارات مختلفه، یو شی وي وغلره ډیر مختلف اعتبارات وي. یکون الحكم علیه بشیء، چې ترا لګیږي په هغه باندې حکم په یو شي کې دا مفید وي په نظر د بعض دغه اعتبارات دون البعض. لکه مثلا طالبه الانسان راواخله اذا اخذ، چې د انسان د دې حیثیت نه راواخستل شي چې دا جسم دی، ما کان الحكم علیه بالحیوانیت مفیدنا، چې دا جسم ما دی ګوري او جسم خود انسان کنه، نو کته په حکم په حیوانیت سره کې مفید دی. او کبه راولګي و اذا اخذ من حيث انه حیوان ناطق، کته انسان د دې حیثیت نه راواخسته چې د انسان حیوان ناطق دی، او ته بیا را لګي دوباره بیا ورته وي چې الانسان حیوان ناطق. نو دا انسان چې تا د دغه حیثیت معتبر کړی چې دا حیوان ناطق دی او بیا ورته حیوان ناطق وای، دا حکم په لغوه دی ځکه مفید د فائدې د جدیدې دی نه. او کتر اولګي ته انسان په دې اعتبار معتبر ک چې دا یو جسم ما دی، نو جسم ما خو تیګم ده، جسم ما خو لوټم ده، جسم ما خو دا پیالم ده، او بیا دې جسم ما ته وای چې دا انسان حیوان ناطقون دی، نو بیا حکم د حیوان ناطقون په انسان لغوه نه دی. ولی ځکه دا انسان ته معتبر کړو په حیثیت د جسم ما، نو جسم ما خو تیګم اوس د تیګ نه چې انسان بلوم بیلوم، نو دا په حیوان ناطقون سره بیلوم. او کله انسان ته په دې حیثیت واخسته چې انسان حیوان ناطقون دی او بیا ته وای چې الانسان حیوان ناطقون، نو دا څه شی دی طالبا؟ دا حکم بیا لغوه دی ځکه په دې صورت کې مفید د فائدې جدیدې دی نه ورسېدی جی. نو مقصود زمونږ حاصل شو چې حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها، هغه اشیاء چې مونږ عقیده د وجود ورته ساتو نو هغه اختیار په نفس الامر کې موجود دي، داسې نه ده لکه عنادیه چې وای
او نه داسې ده لکه عندیه چې وایي، بلکې دا رښتیا په نفس الامر کې موجود دي. نو یو مقدمه مونږ ستاسو شوله ثابته شوه. دریم فریق پاتې شو چې هغه فریق په لا ادریه و. نو په لا ادریه باندې رد کوي په والعلم بها متحقق سره.